شیعہ آغا دی چاغا د اهل بیت و غام کی غمجن وی، خوشحالی کی خوشحال وی. نو خوشحالی هم ما و تاسو چهره سره تعلق لري، هم ما و تاسو ظاهر سره تعلق لري. انسان په کار د ظاهره د سي جوړ کی چاغا کم از کم پاتې وی چیرې د سړی غمجان دی. خصوصا بیا مجلس حواله سره انسان مجلس کی کینی، مجلس کی کم از کم انسان هم جوانان ہوتا ہے هم خاص کر خویند و میاند ہوتا ہے. سو مجلس تا پکار دے دی شان سر مراشو سی ما و تاسو ظاهر نا لباس نا شکل نا صورت نا پاتا ولگی گی دا چیتا دا غام مجلس تا روان دے، دا چیتا مجلس آزاد سی، دا چیتا مصیبت والا مجلس تا روان دے. یا دا زنانا دا مومنا د غام و د عزا و د مصیبات مجلس تا روانه ده. انسان پکار ځان پس سترګې وغړی، ځان پس لګ خپل ګریوان کې انسان سترګې وغړی چې ما کومې جامې چولی دي، مثلا ما کوم فیشن کړی دی، مثلا آیا دا مجلس حسین سره د بیبي زوی زهرا بیبي سلام الله علیها زوی غام سره تعلق و مناسبات لري او نه لري؟ کبھی نہ لری پکار انسان شرم وکی، حیا وکی، ورمن نہ حیا وکی. انسان زمانه امام نه انسان حیا وکی کم از کم. تو خو یو انسان نه حیا کوي چې خونی کی غم شوی وی بالاخره آلتی فیشن سره نسی، مثلا میک اپ نه کوي. اما څکله د زهرا بیبي زوی غم ترڅی آلتی میک اپ نه کیږي، لباس حواله سره فیشن حواله سره د نکازان نکیږي. نو ته یاد وساته چې تاسو مجلس کې مو تاسو مجلس کې بیبي زهرا رتی تشریف راوړي. د دغه مجلس او بندوبست د مو تاسو ته وسیله یو. اصل د مجلس بندوبست خپل اهل بیت کوي. اصل دا مجلسونه چې منعقد کیږي دا د خپل ورمنه د دې بندوبست کوي. یو کس نه مدا حکایت ورېدلو شاید کتابونه انشاءالله ناقل بشوي وي څه یو کس و مجلس کې ذاکر و چای و تکیک دولې نه و چې کلی شپې خوب کې ورمنه ولیدله پښتنه و نو وخت ذاکر تو ته مجلس کې چای کیک دولې شوي تو نه و چې کلی ویلي هغه ته ولڅ ورمنه ځکه منه و چې کلی چې چای وی ساړي طبيعت منه کېدو وتا.